خو چې کوم خپله دغه دی که په دې ضلع کې زما سره مثال مارلم ځای وي نو لکه ما پې جوار غنم دا نه کرل ما پې خپله ځاني د میوې بوټی کړل لکه دې کې پیدا ډېره لګي. سید الرحمن کاکا خیل تاسو ته په ګمبیر کې د شلتالانو په باغ کې مخاطب یم. په دې وخت کې زه ولاړ یم او د شلتالانو هغه سیزن چې کوم دی نو هغه تقریبا ختمېدونکی دی. دلته چې کوم بوټي وو هغه بوټي تقریبا د کسانو شکولي دي او هغه میوه هغه مارکیټ ته تللې ده او د دې ځکه موږ ډېر زیات صفت اورېدلی وو چې یاره په ګمبیر کې یو باغ دی او په هغه باغ کې ډېر ښایسته شلتالان کېږي. خو چونکې بدقسمتي دا ده چې یاره موږ لږ لیټ راورسېدو او دې وخت کې شلتالان خو نشته دی ونې موجود دي خو شلتالان پکې نشته دی. نو که زه تاسو ته وګورم تاسو ته وښیم د کیمرې په سترګه باندې نو دا یو ډېر غټ لوی وسیع و عریض یو باغ دی او په کار دا چې یاره موږ دلته باغبانۍ ته توجه ورکړو لکه څنګه چې د سوات شلتالان مشهور دي نو دا ځګې هم موږ دغه مشهور کولی شو. خو دلته بدقسمتي دا ده چې یاره دلته چې کوم میدانونه دي نو هغه میدانونو باندې خلک دغه د پل فروټ هغه بوټي نه لګوي صرف ما سوا دلته یا غنم لګي یا جوار لګي. په کار دا ده چې یاره دلته د مالټو باغونه وی لکه څنګه چې د دیر د خال مالټه زمونږ مشهوره ده دغه شان د دې علاقې مالټه هم مشهور کېدی شي. دا که تاسو وګورئ دا یو ډېر لوی باغ دی او دغه باغ کې چې کوم دی نو دا پکې زما خیال دی دغه دی د څه شی ورته وایي پمپ دی او څومره مزیدار ماحول دی دیسي ماحول که تاسو وګورئ دا ماحول دی او د هغې نه علاوه په دې ځای کې چې کوم دی نو دا پکې بوټي دي او په دې بوټو کې بدقسمتي دا ده چې په دې وخت کې هغې شوکولی دی او هغه دا زما خیال دی دا سټور دی. په دې سټور کې دلته دا چې کله راوشوکولی شي او هغه شنه وي نو هغه غالبا چې دلته به څه لږ ډېر سټاک کېږي بیا د هغې نه وروسته به دا منډیانو ته ځي او په منډیانو کې به دغه شیش چې کوم دی نو هغه به خرڅېږي. دا که تاسو وګورئ دا څومره لوی باغ دی خو دې وخت کې د دې باغ په اندازه باندې که تاسو ځان پوه کړئ دا دومره لوی باغ دی. ښه زه تاسو ته ښیم شلتالو باغ دی او د شلتالو په باغ کې بیا د دې ځګي ډېر ښایسته مزیدار ماشاءالله وایي چې یاره دلته د دې ډېر ښایسته میوه وه خو چونکې اوس هغه میوه ختم شوې ده هغه باغ شوکولی شوی دی او دا پکې باقیات دي لږ لږ شانتې دغه پاتې دي او د هغې نه علاوه دا باغ چې کوم دی دا تقریبا دا پوخ شوی دی او دا منډۍ ته تللی دی او وایي چې یاره د دې ډېر ښایسته زبردسته ماشاءالله وایي ډېره ښایسته میوه د دې باغ ده. زما نوم محمد طلحه دی مردان یم او دا باغ چې تقریبا د ټیکهدار سره شپږو کالو نه راځو دا ګمبیر باغ دی کې تقریبا 14,000 بوټي دي او شپږ نیم دی پکې شمتالو بیا اووم دی بیا پنځم دی هغې پسې بیا اخري اتم دی لکه تقریبا 2 میاشتې سیزن یې پاتې دی بیا دا په ختمېدو باندې دی لکه نور د دې نه مخکې مو لکه وخت هم ورسره ډېرو شو هغه شمتالان ختم شوي دي دا اوس چا د خبره اخري مرحلې دي ته 2 میاشتې دلته ایسار یو او دا جي ډېر لوی باغ دی دې کې 14,000 بوټي دي. بل د دې نه را سره خوا شته خو هغه کسان شوکې لتلي دي هغوی به ناوخته راځي بیا به ټایم د ویډیو پکې نه وي که نه او دا بس پنجاب ته زموږ میوه غونډه پنجاب ته ځي د دې باغ غونډه میوه پنجاب ته ځي او دا تقریبا 14,000 بوټي دا ډېر لوی باغ دی خو دا سرجیو پکې وګرځو خو بانګونو ټایم دی نو لکه سر چې ولا پیدا کوو نو د ماسخوتن بانګونه به راباندې ویلي 14,000 بوټو کې چې سړی ګرځي نو دا بلا دغه غواړي سار پکې موږ صفایي کوله تقریبا 6 بجې را پاسېدلي او 11 بجې هم لکه 14,000 بوټي په 10-20 کسه باندې را پاک کړو. ټوټل موږ سره د بابا سره لنګري بابا سره موږ سره تقریبا 15 کسان برابرېږي 15 جی او دغه ټوټل 32 دي نو 100 کسان اخوارانه بل باغ دی هلته شوکې لتلي جي چې اوبه خو بس دا اوبه دا مسله ده چې کله نوري نو بس بیا شیشو یا ټویلې دي بس بیا اوبه خو راته شکر دی ډېرې چې کله بیا وریځي او باران نه نو بس بیا جنریټر یې مو ته لګولي دي ډیزلو په ذریعه باندې بیا اوبه راوچتو د سوات یاره جي نو چا یو څیز سره چې چا روزګار شي نو بیا خو ته لازم ړه مړېږي زه خپله کباب په کار کوم د شهبازګړه کې بابا کړي والا سره یم نو اکثر ملګري تپوس وکړي ته په کباب موړې نو مې په کباب یو څیز سره چې سړي روزګار شي نو بیا ته سونه دې ولینې مې بیا ته ړه موړي اوس لکه زه خپله ځاني زما درېیمه ورځ ده راغلی ما په دې سالم 14,000 بوټو کې لکه یو شمتالو خوړلی دا د په ما باندې حلال یو څیز سره چې روزګار شي هسې به دې قدرتي دې ړه موړي
لکه څنګه ماته د یو ملګري راته ما ځان سره بوتله په کباب باندې سم ځان وګورم مدبره دی په شوق وخوري باقي پاتې بیا په تلکارۍ پسې ګرځي چې مال چې د دالماش وګوره ساګ وګوره یو څیز بل څیز وګوره که نه نو کوم څیز سره چې روزګار شو د هغې نه به ستا اړه نړیږي خامخا لازمه او شلتالو چې زمونږ دی نو لکه سوات خلکو سره خو به ټیک ته په خپل ځای قدر وي خو زمونږ د میوې بار باندې ډېر قدر دی او بل ډېره سپیشل میوه کوي زمونږ باغ د اوبو راته بس صرف تکلیف وي چې بس انوار نه وي او مثال چې شمسي نه راباسي نو بیا په ډیزلو باندې بس جنریټر یې لګوو نو بس په هغې په ذریعه باندې راباسي. ته ووایې چې د دې بوټو په دې منځ منځ کې که دې خیال کړي که نه دا تاسو پکې غنم کرلي دي که څه شي جوار دي څه پکې دې کې غنم وجي غنم یې ترې بولي اوس پکې فل حال ګایا ده نو سهار پکې مونږ صفایي کوله دی ځای خلک راغلي دي دلې چې کوم خلک دي ګایا مایا دغه کوله نو لکه مونږ اوس پکې مونږ سره دانه ده تاسو سره به لازم وړوکي راننوځي نو شنه ده د خوراک نه ده دې ته تقریبا مونږ به میاشتې ساري بل باغ کې شوګه کړو مثال دې ته به مونږ میاشتې ساري که تا سره وړوکي راننوځي او شنې دانې ته لاس کې د باغ بوټي نه راوشي کړو لاندې وغورځوي په ذله دا راته ووایه چې یاره دا خو لکه تاسو ته دا لوی دغه باغ میلاو شوی دی که نه اکثر زمونږ خلک چې کوم دی نو یا په ځمکه باندې جوار کري یا پې غنم کري د هغې غنم او یا د جوارو په نسبت باندې که یو سړی باغباني وکړي نو د هغې په نسبت باندې په دې کې ورته څه پیدا شته دی جی بالکل ورته شته زما خو چې کوم خپله دغه دی که په دې ضلع کې زما سره مثال مارلم ځای نو لکه ما پې جوار غنم دا نه کرل ما پې خپله ځاني د میوې بوټی کړل لکه دې کې پیدا ډېره ده جي د میوې په بوټي کې پیدا ښه د دې نه علاوه که سړی یو بینډۍ کري یا ټماټر کري یا بل څه پالک او داسې شیونه باغباني کوي نو هغه هم ښه ده که نه کرامت ده جي لکه اوس په دې ضلع باندې چې پرون کوم ځای ته ټیکهدار سره لړمه شو کېله هلته کې لکه فارم و چې په جریب کې به داسې و تر هغه سره پورې و نو پیاز یې ورته راوړي وي دی پرون یې ستېري لکه پیاز هم دا ځمکه ښکلې کوي لکه ټماټر هم کوي او پیاز هم کوي او داسې که څوک په ځان له بینډۍ مینډۍ یا خرڅ دپاره یا خوراک دپاره مثال یو پیری نیمه کري نو هغه هم کوي خو لکه زما په نسبت باندې لکه چې میوه پرې وکړي میوه ډېره بهتري ګورو دا تاسو وکتو چې دې خبرې کومې وکړې د باغبانۍ په حوالې سره نو په کار دا دی چې یاره زموږ د علاقه دا خو مختصر غونډه کې لږه ایریا ده خلک که سوات ته تاسو ورشئ او دغه ځایونو کې دا خلک باغباني کوي نو د هغې نه ډېرې غټې پیدې پورته کوي خو زموږ چونکې بدقسمتي دا ده یا بدقسمتي وته یا دا و چې یاره د هر یو سړي لږ لږ پټی دی کم از کم لږ لږ دی نو په هغې باندې خو باغباني نه کېږي خو په کار دا دی چې یاره کم از کم که د جوارو د غنمو په ځای باندې موږ باغباني وکړو نو دا به زموږ ډېر په کار باندې راځي او په دې کې ډېره زیاته پیدا هم ده او بل خلک به هم په ډېر روزګار باندې راشي ډېره مهرباني الله مو ښاد او باد ساته دعاګانو کې مو یاد ساتئ خپل ځان خیال ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته